بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د رکشو سټاپ کې موجود دي. رکشو والا ته ناجایزه چټونه ملاو شوي دي. ډېر پریشان دي. یو خوا پټرول ګران شو، بل خوا ټریفک والا دی تنګي، او بل خوا پکې د کنټرولمنټ بورډ د چټ چې کوم دی دا د اډې چټ دی، او دی ته په بهر روډ باندې ورکوي. که په شوبره چوک کې دی بریک واغېستو، که دی های سکول سره بریک واغېستو، نو دا چټ ورته ورکوي. تاسو دا چټ وښایي صدام بھائی، دا تاسو ته کوم ځای کې درکړی دی؟ دا جی مونږ ته د نمبر 2 سکول مخې ته ټوټل مو 2 سورلې یو درې او کسره مخې ته شو، او ډایرکټ ګریوان ته لاس واچو. وروره یا به 100 روپۍ راکې چې الیا به دې پرېږدم کې دې ته 100 روپۍ نه راکې پرېښول دې نشته. نو ما ولې دا خو د اډې چټ دی، زه خو اډې نه بار ولاړم. وروره مونږ سره خو د ټریفک یاره دا دی. هغوی وایي نه، که زه شوم او که هغه شوه 100 روپۍ زما نه، زما دې بل ملګري نه داسې ډېرو نه یې واخېستې. نو زموږ خو ټوله رس کې دغه یو سپیشل لګي، هغې کې هم چې رانه 100 دی والي نو پاتې کېږي، او پکې څه. نو مونږ رالو خپل صدر صاحب سره مو خبره وکړه، نو اوس د ده خوښه ده چې مونږ به څه عمل اختیاروو. صدر صاحب که دا چټ بند نه کړی شو، داسې د روډ د پاسه اخیستلی کېږي، نو بیا به تاسو څه اقدام کوئ؟ یاره لکه دا خو ناجیزه ده که نه. چې سړی په 200 روپۍ لاړ شي، 100 روپۍ دې ته لاس کې کېږي. یو د مهنګایي هغه دغه شروع د پېټرول ډیزل دار څه ګران شول، نو بیا به څه موږ خپلو کې رشکو والا راغونډ شو، څه لار به اختیاروو. نو که تاسو بیا احتجاج باندې مجبوره کېږئ؟ مجبوره شو، ځکه چې موږ ته خو ګرانه ده، موږ خو دومره نه ګټو چې موږ دې ځو 100 دې وړو او 100 دې رانهیي په لاره کې، موږ د 3 او 100 روپۍ دې رانه الي. نو دا خو ناجیزه ده، او دا خو په کار دا اډه کې چې دننه 100 روپۍ الي، نو بار دې اوس په روډونو پسې بار روتې او رشکو والا پسې منډې وایي، نو بار خو دې څه کار نشته د 100 روپیو سره. بالکل ناجیزه ده. ټیک شو، صحیح ده. ستاسو دا پیغام به موږ مخکې ورسوو.